عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زه او زما بل ملګری و نو موږ به هغه په نمبر باندې به تل او چې کومه نوې وحی به راغلی و نو هغه به یادولو به راته یوړل به زه تلمه بارس په غره کې وي پانډه کې او بل ورځ به مې ملګری تلو نو چې کوم نوې حکم صبر راغلی و نو هغه په حالات به یو بل ته بیاناوه نو یو ورځ دی راغی ناڅاپه په دروازه درز په غوسه دا باندې خطرې په حالت کې د دروازه آواز کېږي ما وایي چې چېرته بس چې راووتم نو ما ته یې ویل چې نبي صلی الله علیه وسلم بیبیانو له طلاق ورکړي بس زه راغلم نو دې ورځې چې راغلم نبي صلی الله علیه وسلم خواته نو اجازت مې وغوښتو نو کوم کس چې و په دا کې نو هغه ویل چې ټیک ده ته به نبي اسلام ته ویم ستا خبره ورته وکړم نو هغه چې لاړ دنده نبي اسلام ته یې ویل چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ راغلی اجازه غواړي نبي اسلام هېڅ جواب نه ورکړ چې ورته ونه ویل هغه واپس راووتو نو چېرې څه نه ویل ما ورته ستاسو نوم واخیستلو خو هېڅ یې ونه ویل نبي اسلام عمر فاروق ته وفرمایي زه جومات ته ورغلم چې جومات ته ورغلم خلک جومات کې چې خلک دي نبي صلی الله علیه وسلم منبر خواته خلک راغونډ شوي دي او جاري نو زما زړه دا وغوښتل چې زه هم د خلکو سره ملګری شم خو دلته د کومې خبرې پسې راغلی یم هغه مې رانوتم دستۍ کې راته وویل چې ته څه پسې راغلی دلته څه کوې بېرته بیا راوتم بېرته راغلم بیا راغلم کس ته مې بیا وویل چې ته ورشه نبي اسلام ته زما خبره ورته وکړه چې لاړو بیا نو بیا چې راووتل ویل چې ستاسو نوم مې ورته وویل نبي اسلام ته مې نوم واخیسته اوس یې ونه ویل بیا ویل په جومات ورغلم چې هلته ورشم هغه حالت وګورم خلکو چې خلک منبر خواته راغونډ شوي ژاړي خو دغه ته دغه راته دا بله خبره سخته کاري چې ته راغلی زه پسې ورڅه کوې بیا رالم بېرته بیا رالم چې بیا مې سړي ته ویل ته ورشه لکه نبي اسلام ته زما خبره وکړه نه چې بیا ورغی نو بیا چې ور وکړه نو هغه نبي صلی اسلام ته بیا جواب ونه واپس چې بېرته راغی نو ویل چې داسې صاحب ده چې ما خو نوم ویې ستاسو ورته که نه ته مې ویل چې پلانې راغلی خو نبي صلی اسلام ته جواب نه دی راکړی نو څه وکړم داسې لاړو زه روان شوم چې زه لاړو نو هلکه دغه وکړو چې راشه اجازت مې راوشو نو نبي صلی اسلام خواته ورغلم سلام مې وکړو کېناستو تپوس مې اول دا وکړي چې تاسو بیبیانو طلاق ورکړي که نه دي ورکړي نو چې طلاق مې نه دي ورکړي نو په دې پوه شوم زه چې طلاق نه شي بیا نور څه کېږي بیا خبره اسانه ده نو داسې خو دیم ډېر په دې پوهېدلو هر وخت کې چې په خلکو دا نه کړو چې پلان یې سره وهه پلان یې دا په حالاتو په مطابق به یې فیصله کوله عمر فاروق ورته نو د رایې په مطابق آیتونه چې راغلي دي که نه دا اوس د سوره احزاب کې هم بیانېږي نو طریقه یې وکړله یادې چې ویل داسې صاحب ته موږ چې په مکه کې وکړه نه داسې صاحب وایي چې موږ نه دا ښځې سخت تېرې دي د ډانګي په لاس راباندې کړي وي ډانګي په لاس او ویل چا سره نه شو پورته کولی او شین رانه سخت یېرېدل خو دلته چې راغلو مدینې ته نو د دې مدینې ورته خلکو سره پته نه لګي ښځې سره ناستې ولاړه څه وشولو اوس وروره یو هغه ځای کې چې کوم څه وکړي بل هغه ځای کې بس صبر کوم نور څه نشته په دې طریقه باندې لکه داسې خبره ومره شروع کړله او بیا یې خپلې لور ته چې دی هغې ته خبره وکړه نبي صلی الله علیه وسلم حالات داسې لږ بدل شو ویې خندل او بیا لکه دا واقع داسې دا به چې خلک کله ورو خلک به نه خرچي داسې غواړي او کله څه کوي بیا نبي علیه السلام خوشحاله شو چې لکه دا خو که څه ټول دغه داسې دي که نه حالات داسې دي نو په دې طریقه باندې چې کله نبي علیه السلام خوشحاله کړو نو د هغې نه پس بیا نبي کریم صلی الله علیه وسلم په مخ کې خپلې لور ته مې ویلې چې ګوره چېرته ته داسې ونه کړې او ته ویل تا خو داسې کړی نه کړی نو هغه قایله شو چې دا خو ښه نه ده پسې داسې راځي چې نن نه پس ته دا ونه کړې نه مطالبه وکړې داسې شی او نه بل څه وکړې او نه د پیغمبر نه څه وغواړې دا خبرې چې هغه ته جواب وکړي او هغې ته غوسه شو پر لور ته دا د ټولو بیبیانو لپاره نصیحت و